زموږ د کتونکو ته ووایي جی. چې دته مسله څه ده؟ دته مسله د هینې ده، هینې وچه شوې ده جی، کمزوري شوې ده. نه ډاکټران و چې دا به ورته بدلو. ډاکټران و چې په ده پسې چې کم ماشوم یې که هغه هلک یې که جنۍ یې د هغې نه به وله اخلو. لکه د ورور یا د خور نه به وله بالکل جی، بالکل دا به ورته لګوو. دا به ورته لګوو. نو دې په بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د آزاد نیوز ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو ورور افتخار احمد یم. پروګرام تاسو ګورئ زما فرض دا مهال د شنډ تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه ده زما فرض پروګرام مقصد هم دغه دی چې زموږ د سوات په سیمه څومره خویندې یا کمرونه او هغوی ته درپېښ کم مسایل وي یا د غریبۍ د لاسه هغوی ته ژوند ځواک ډېر مشکل وي، موږ د هغوی خواله ځو، د هغوی اواز جوړېږو، هغه تاسو ته ږدو، اعلی احکامو ته په دغه سکرین باندې ږدو او په هغې باندې ارشاد اخیستل د اعلی احکامو کار د هغوی سره د درسي او د خپل وس مناسب کومک ستاسو کار دی. ګرانو کتونکو دا مهال د شنډه مخاطب یم او زموږ سره ډېر محترم دیدنګل صاحب چې د باډرې سره تعلق ساتي او په شنډ کې د بلا وخت نه مونږ وینو. زه ډېر ماشوم وم چې دوی به دلته کې خپله خواري خسکي چې کومه ده نو هغه کوي، ترکاڼۍ کار کوي. ولې د غربت د لاسه بیا چې کله په انسان باندې داسې ازمیښت راشي نو بیا ډېر ژوند ګران شي. ګرانو کتونکو نن هغه کیمرې ته په دغه یو تمه باندې مخاطب کېږي چې د هغه د 30-40 کالو د ځوان زوی ادریس خان چې بلا ملګري به د شنډه په اضافاتو پېژنې هم هغه تقریبا د تېر 4-5 میاشتو نه په بیمارۍ کې مبتلا دی او په خرچه باندې او په بیمارۍ باندې او په علاج باندې ډېر زیاته خرچه راځي چې هغه د هغو د برداشت نه ده. ګرانو کتونکو د دیدنګل صاحب سره خبرې اترې کوو چې په دوی څه تېرېږي او د دوی دغه منډې ترړلې هلې ځلې څنګه روانې دي. ډېره مهرباني وخت ډېر نه خرابوم، خو ستاسو د دې بچي څومره وخت وشو چې دی بیمار دی؟ من دغه جی 4 میاشتې وشوې او چې پروت دی که نه نو اوس بل زما اوښې بوتلو مامای دی سکر ته یې بولی دی نو اوس وله خامخا سیټینګ کول غواړي که نه نو موږ خو دومره وس دس نه کېږي که نه خدای دې خیر راپېښ کړي خو کوشش زموږ دا دی چې موږ وایو چې خامخا علاج وکړو. ته ووایي چې دته مسله څه ده؟ دته مسله د هینې ده، هینې وچه شوې ده جی، کمزوري شوې ده. نه ډاکټران و چې دا به ورته بدلو. ډاکټران و چې په ده پسې چې کم ماشوم یې که هغه هلک یې که جنۍ یې د هغې نه به وله اخلو. لکه د ورور یا د خور نه به وله بالکل جی، بالکل دا به ورته لګوو. نو دې په پلانټیشن یا په دې لګېدو باندې خو په اپریشن باندې خو هم خرچه تقریبا څومره خرچه پې ډېر راځي خو موږ ته یې دغه لاس نه دي ویلي که نه خو لکه هسې البته یو کس د خپله ځانه ویلي دي چې لکه 30 لک روپۍ به په دې خرچه راځي. نو ما وی الله خدا به د کم طرفه ګورو خو الله ثوابګیر دی نه. تاسو په خپل هم څنګه چې ما په خپل خبرو کې وی چې یاره د ترکاڼۍ کار کوي د بلا وخت نه زه هم په خپله نه وم جی جی چونکې په پردود کارونو کې دغه خواري خسکي کوو بالکل. کله یو شی جوړ کړی کله بل شی، کله میز جوړ کړی کله دروازې جوړ کړی کله کاري کله نه یي که نه نو دغه حساب کتاب دی. خدای دې خیر راپېښ کړي. موږ پوره منډه تړلو خو لکه داسې کار دی چې تاسو زموږ سره ملګري شئ او د خیره سره او کوشش وکئ زموږ دا بچوړګی به جوړ شي انشاءالله. چونکې زموږ سره دا مهال د دې علاقې بل یو معزز مشر ولاړ دی دوی هم تاسو سره شریکو. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی، څنګه حال تاسو؟ خیر ټیک ټاک دی مهرباني جی. بس د سره زما دا گپ شپ دی او د ډیر وخت نه په دې کلي کې کاروم کوي او بچی تعلیم یافتم دی بلارال مالی حیثیت ډیر کمزور دی. زه ټول دې کم چې معزز کسان دي هغو ته د سوال عرض کوم چې یاره د سره څه نه څه همت وکړي او دغه ورسره وکړي د حوصله اوچته کړي ولې د ده به بچي ډېره خرچه راځي او د دو مخې ته شاته دومره سپورټ نشته چې هغه څوک برداشت وکړي. نو ټولو ته دو مشرانو ته زه دا درخواست کوم کم چې مخایي کسان دي صاحب جیدات دي او د سره د الله د رضا دپاره وکړي څه خاص خپل مقصد پکې ونه ګڼي د الله د رضا دپاره پکې ورسره څه امداد وکړي نو ډېره مهرباني به د دې ټولو مشرانو. د شنډ دغه ځوان چې تاسو وینئ چونکې د دوی د بچوړګي د محمد ادریس خان ملګری هم دی تاسو څه ویل غواړئ جي؟ موږ دا خبرې دا وکړو چې د مشرانو خو وکړي ډېرې د سره ډېر مدد او اخلاص وکړي عجیزه ده ډېر خدای تعالی عجیزه دی. میډیا ته نه مخامخ کېدو ما ورته دغه وکړو دغه وکړو چې راشه میډیا سره خپله خبرې وکړه خپل دغه وکړه تعاون وکړه موږ خپله ډېره منډه تړله والله ورسره په دې بازار کې ولا ښه پیسې هر څه خلکو خپل تعاون کړلی ورسره ما ورسره منډه سهار راوتې وم مازدیګره پورې ورسره منډه تړله خپله والله. څرنګه چې د نورو ملګرو دغه خبرې وکړې موږ هم دغه وایو چې یاره کم صاحب جیداده خلک دي او الله پرې رحم کړی دی د هغوی په خدمت کې دغه عرض دی چې د دوی سره په دې سخته کې خپل تعاون وکړئ. ستاسو به دا جان او هغه جان دواړه اخیسته شي. خپل د موبایل نمبر راته ووایئ چې 0345 640 2497 دغه زما نمبر دی 0345
640 ها. 2497 دغه زما نمبر دی جی او تاسو بس په دې باندې ایزي پیسې یا په دې باندې ایزي پیسه نشته خو واتس اپ پې دی که نه ها. ایزي پیسه به زه دغه کوم نمبر به د زه به د خپل ملګري ورکم دی ورو حاجي صاحب ایزي پیسه نمبر که نه 0343929176 دا ایزي پیسې ده په دې باندې یاو نو که تاسو ټرانزیکشن کولی شئ نو په دې ته بالکل کولی شئ ښه دا به درته ملاوېږي دا زما د دې ملګري د ورور مې دی مشر ورور مې دی ښه او زه ډېر زیاته الله ښه ساته الله شکریہ ښه جی بس په آخر کې به دغه ووایو جی چې که داسې څوک هم اوس دس په الله کړی د دوی سره دغه د علاج په شکل کې یا د ګولو د دوایانو په مت کې یا داسې د نقدو په مت کې دوی چونکې اوس وایي چې په سکر کې هغه اډمټ دی اولته کې علاج معالجې چې کومه ده نو هغه روانه ده دغه د ایزي پیسې نمبر او ورسره د دوی د موبایل د کنټیکټ د رابطې نمبر هم تاسو ته هغوی په خپله ووایي تاسو د دوی سره په دغې باندې په خپله رابطه کولی شئ خواله هم راتلی شئ او چې د دوی سره په څه شکل کې هم خپل هغه تعاون نو کولی شئ ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به د دوی سره په دغه سخته کې لازم څه نه څه خپل کومک وکړئ څرنګه چې تاسو نور کله مونږ کوم پروګرامات کړي دي او په هغې کې تاسو د خپل اوس مناسب د هغه ملګرو سره خپل تعاون کړی دی ګرانو کتونکو تر بل پروګرامه پورې خپل کوربي افتخاري مطلب اجازت ولي الله مسپار د الله په امان